د یتیمانانو په اختر کې ډېر خیال ساتئ، په هر اعتبار سره د یتیمانانو خیال ساتئ. غټ اختر کې د قربانو غوښو کې د یتیمانانو حصه کوئ، جامه پیزار کې حصه کوئ، نفقه کې حصه کوئ. د اختر ورځ دا ډېره د خوشحالۍ ورځ، یتیمانان پکې خوشحاله. ستا اختر بدی چې یتیمانان تا ته دعاګانې وکړي، هغه خوشحاله شي. نبی علیه الصلاة والسلام د اختر مانځله ته عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي، وی پیغمبره چې کور ته دې سره وړلې، مونږ پاخه کړلې، او نن د اختر ورځ ده چې په دې یتیمانانو فقراو مې وښوروله. نبی علیه السلام ورته فرمایي، عایشې زما خوښه ده، خو څه نشته دی راسره. نبی علیه السلام چې د اختر د مانځه نه راغی، نو کور کې پخلی شوي دي او یتیمانان او کونډې راغلي دي خوراکونه. نبی علیه السلام تپوس کوي، عایشې دا کوم ځای و؟ عایشه ورته فرمایي، پیغمبره ته چې لاړلې نو عثمان راغی رضی الله تعالی عنه، او ستا بیبي لی هر یوې بیبي لی یو یو د اوښ بار سامان ما هغه پوخ کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې دا واورېدل، عثمان رضی الله تعالی عنہ ته یوه دعا وکړله، وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان، اے رحمانه قیامت کې عثمان باندې حساب آسان کا. الله اے رحمان ذات قیامت کې عثمان باندې حساب آسان کا. د اختر ورځ ده، فقیران او یتیمانان یې ماړه کړل، الله ته بې د قیامت د ورځې حساب آسان کا. نو رب العالمین فرمایي، قل ته ورته ووایه اصلاح لهم، اصلاح د دې یتیمانانو خیر دا ډېره غوره ده. وان تخالطوهم، که چېرې تاسو مال ګډوډ کوئ د هغې سره، تاسو په دې کې خیرخواهي ګڼئ چې د دې دا مال د خپل مال سره شریک کړو، نو لږ به ولګي. که د دې دا جدای زمونږ دا جدای، نو مال به بیا ډېر لګي. د یو تن نه چې دوه تنه شي خرچه کمه شي، درې تنه شي ښه کمه شي. نو ان تخالطوهم، که چېرې تاسو شریک کوئ دا مال د دې سره، نو فاخوانکم، نو دا ستاسو وروڼه دي. شریکي کوئ که تاسو پکې خیر کي. وګورئ هسې نه چې مال د یتیم شریکۍ د خپل مال سره او چل دی ورته جوړ کړی، چې خپل به لږ لګوم او د یتیم مال به خورم. نو والله یعلم المفسد من المصلح، الله چې دی پیژني مفسد د مصلح نه. الله وی فساد کوونکې هم پیژنم او اصلاح کوونکې هم پیژنم. ته چې دا مال شریکۍ، که نیت دی د اصلاح نو هم دی پیژنم، که نیت دی د فساد نو هم دی پیژنم. نو الله تبارک و تعالی مصلح او مفسد دواړه پیژني، چې دیک اصلاح اراده کړې ده او که د فساد اراده کړې ده. رب العالمین دا دواړه پیژني، او الله تبارک و تعالی ته په دې دواړو باندې علم دی. حدیث مبارک کې راځي، رب العالمین چې دی الله یعلم خائنة الاعین، الله تبارک و تعالی چې دی یعلم خائنة الاعین، الله د سترګې خیانت هم پیژني، چې ته سترګه رپئ، سترګه په کوم خیال باندې اړئ، رب العالمین ته د دغې هم علم دی. الله تبارک و تعالی دغه هم پیژني او په دغې ورته هم علم دی. نو خیال کوه، علما لیکي قرآن وایي چې یوه ونه چې د پاڼې نه غورځېږي، دا بغیر د الله د حکم نه نه غورځېږي. نو الله ستا د سترګو خیانت پیژني، نو ته به د یتیم مال خورې او د خپل مال سره به یې شریکئ او اراده به دې خطئ. دې باندې رب العالمین پوه شاء الله، کو چېرې خوښه شوی بې د الله، لأعنتکم، نو په تکلیف او مشقت کې به یې ورچولي وی تاسو. خو الله تبارک و تعالی تاسو دپاره مشقت او تکلیف نه خوښي. ان الله عزیز حکیم، بېشک الله غالب دی او د حکمت خاوند دی. فرمایي فی الدنیا والآخرة، په دنیا کې او په آخرت کې. ویسألونک عن الیتامی، دی تپوس کی ستانه په باره د یتیم کې. قل تو ورته ووایه اصلاح لهم، اصلاح کول د دې سره خیر دا ډېره غوره ده.
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ کچری تاسو شریک کئی دا مالون دا دی سرا فَإِخْوَانُكُمْ نو داستا سرون دی واللہ اللہ تبارک و تعالی چی دی یعلم المفسد پی جنی اللہ مفسد من المصلحی دا مصلحنا اللہ اصلاح کون کے پی جنی و فساد کون کے ہم پی جنی ولو شاء اللہ کچری خوخشوے بید اللہ لأعنتکم نو پا تکلیف و مشقت کی بے ورچولی بے تاسو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب دے او دا حکمت خاون دے